بسم الله الرحمن الرحيم. باب ليس الغنى عن كثرة العرض. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. انسان په دې وجود کې الله یو دوا خاص اندامونه یې خېري، یو ته زړه وي یو بل ته ژبه وي. احادیثو کې د دې دواړو ډېر اهمیت دی. یو دې لحاظ سره چې انسان کم سوچ فکر کوي نو هغه د زړه په ذریعه کوي، او بل لا چې زړه د ټول وجود حاکم دی، چې زړه څه فیصله وکړي نو ټول وجود هغه مني. او د ژبې وجه دا ده چې انسان د خپل ضمیر اظهار په ژبه باندې کوي. بیا د ژبې کلام کې الله تاثیر یې ښه. یو سړي ته ښه خبره وکړه ښکلې مزېداره نو پرې خوشحاله شي، هغه ته سخته خبره وکړه کنځل ورته وکړه نو تا خو نور څه نه دي کړي خو ژبه دې استعمال کړې ده نو په هغه خفه شي. د دې وجې نه قرآن او حدیث کې د دې دواړو د اصلاح حکم دی چې ژبه هم سمه خوځوئ او بنیادي طور زړه سم کړئ ځان له. زمونږ زړه کې ایمان موجود دی، په زړه کې په الله توکل موجود دی، په الله باندې اعتماد دی، په الله یقیني. د انسان زړه کې محبتي نفرتي دا ټول د زړونو اعمال دي. د انبیاء علیهم السلام اصل محنت د انسان په زړه باندې دی، په ظاهر باندې نه دی. هر نبی چې راغلی دی هغه د انسانانو په زړونو محنت کړی دی چې دې کې الله سره مینه پیدا شي، د دین کو سره محبت پیدا شي، د بدن نفرت پیدا شي. زمونږ خلک چې کله څه کار کوي نو روحاني علاج به وکړو، نو روحاني علاج دې دم درود ته وایي. دا اصطلاحات مه بدلوئ، قلبي علاج به وکړو. انسان بیماری کې د بیماری بنیادی وجہ نن زمانه کې هغه حرص دی، هغه لالچ دی، هغه حسد دی. دا څیزونه دي چې په دې باندې انسان بیماریږي. او کله چې انسان کې دا څیزونه نه وي، لالچ نه وي، حسد نه وي، بغض نه وي، کینه نه وي، دشمني نه وي، نفرت نه وي، نو دی نه بیماریږي. قرآن مجید د کفارو د زړه ذکر کړی دی نو فرمایلی دی د دې خلکو زړونه بیماران دي، دا لړه مریضان دي. زمونږ خلک د لړه مریض هغه چاته وي چې د هغه زړه ته وینه نه ځي، هارټ اټیک کېږي ورته. لیکن شریعت هغې زړه ته بیمار وي چې په هغې کې توحید نشته، شرک پکې پروت دی، په الله یقین نشته دی، بلکې د الله په باره کې پکې شکوک او شبهات دي چې ماله به دا کار وکړي که به ونه کړي. الله باندې اعتماد پکې نه وي، مسلمان سره مینه محبت نه وي، نفرت وي. دا بنیادي څیزونه دي چې انبیاء علیهم السلام د دې د اصلاح دپاره راغلي وو. دې ته قلبي علاج وایي، دا پکار ده. مونځ روژه حج او زکات اعمال دي، لیکن د دې تعلق ظاهري وجود سره ده. دا به له هغې سمیږي چې زړه سم شي. چې زړه نه وي سم شوی نو دا نه سمیږي. که مزلونو کې چې تقوا نه وي، د الله نه یره په زړه کې نه وي، نو ظاهري تقوا څه فایده نه کوي. که مزلونو کې چې الله سره محبت او مینه نه وي، نو ظاهر کې که ته هر څومره هغه له مینه ورکوې نه پیدا کېږي.
دا حدیث چې کوم ما ویلی د تعلق دغې څیز سره دی د انسان د مالدارۍ او د غریبۍ خبره ده مخکې نه روانه ده صحیح مسلم کې حدیث راځي د سیدنا ابو ذر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو اترا کثرت المال هو الغنا وقلت المال هو الفقر ستاسو خیال دی چې چا سره مال نه نو دا به غریب وي چې چا سره مالداري پیسې ورسره دا مالدار دی یعنی غریبی او مالداری ستا په خیال دا په مال باندې ده دا ټولو خلکو سوچ دی چې اوجي نه د غریبۍ او د مالدارۍ تعلق د انسان زړه سره ده که زړه داسي چې د هغه په الله اعتماد شته دی یقین شته اسلام پکې دی ایمان پکې دی نو که د سره پیسې نه نو دی غریب نه دی په یو زړه کې د الله مینه نشته دی ایمان پکې نشته دی تقوا نشته دی للهیت نشته دی که دی رب پتی شي نو دی غریب دی دا د زړه خبره مونږ په دې کوله د سازو سامان او د مال په ډېرېدو باندې سړی نه مالدارېږي چې زړه یې سمې دی مالدار دی چې زړه یې خراب وي نو دی غریب دی یو حدیث کې راځي چې صحیح حدیث دی هغه هم د صحیح مسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو کس ناست دی یو سړی داسې په لار تېر شه نو تپوس کوي د هغه نه چې ستا په خیال دا سړی څنګه دی هغه وی دا ډېر مالدار سړی دی ډېر مال و دولت دی که دی چاته خبره کوي نه سړی به ورته لرې نه غوږ ته کېږي چې څه وایي جي حالت یې داسې او که دی چېرته کې لور خور چا نه غواړي څوک به ورته انکار ونه کړي دومره مالدار دی دومره مالدار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله په نزد دی د یو بصري برابر هم نه دی د هغه زړه کې ایمان نه و منافق خوا کې یو بل سړی تېرېدو هغه باره کې تپوس وکړه د باره کې د څه خیال دی هغه یې داسې خوار پړک دی دی یو که چغې هم وایي نو څوک ورته غوږ نه ږدي او دی غریب د یېرې نه چا تپوس هم نشي کولی د لور خور د غوښتو خلک به یې د دروازې نه راشړي هغه وی دا سړی دا کم چې غریب تا ته ښکاري دا د الله په نیز د هغې کل عالم نه غوره ده کوم چې د بل سړي نه ډکوي دا مخکنی سړی چې دی ولید که نه که دا شان دا کل عالم د ده نه ډک شي نو دا سړی دا کم چې غریب دی د زړه کې ایمان موجود ده خپل مزاج د دې مطابق جوړ کړئ غریب ته څه لوټونه مه کوئ مالدار ته څه لوټونه مه کوئ تاله څه درکوي هسې لکه سنډی را سنډی د غریب سړي خیال وساته چې تقوادار دی هکې د الله او د هغه د رسول د رضا کوشش دی محنت کوي مشقت کوي حسد پکې نشته بغض پکې نشته کینه پکې نشته مینه تقسیموي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو ذر نه چې کوم تپوس وکړه نو هغه هم په دغې بنیاد دی چې ستا څه خیال دی چې غریبي او مالداري د هغې تعلق د پیسو ډېروالي او کموالي سره دی نه هغه وچاو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب مالداری د زړه مالداری ده که ستا زړه کې نیکۍ موجود دي تقوا موجود ده ایمان موجود دی نو ته مالدار یې او که ستا زړه کې دا څیزونه نشته دی نو ستا کار څومره کروڑپتی نه ایرپتی شي که نه کھربپتی شي هېڅ فایده نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې هم فرمایي دا کوم چې موږ ویلی دی چې لیس الغنا عن کثرت العرض عرض د دنیا سامان ته وایي که هغه مالی که هغه دولتي که هغه څاروي که هغه جایدادي بچي کورونه یې مکانات دي لارۍ دي ګاډي دي یو سړي بل سړي په دې مالداري نه راځي لیس الغنا عن کثرت العرض
مالداری په دې نه راځي بلکې لکن الغنا غنى النفس، اصل مالداری د زړه مالداری ده. د چا زړه کې چې ایمان کمی د الله او د رسول اتباع نه وي نو که هغه هر څومره پیسې هغه وګټي که نه ډېر دولت وي ورسره د الله په نوم په کې ډېر کم څه شی میلاوي، منتونه به ورته کوي. د دې نه بڑھ کر یو بل حدیث راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غریب څوک دی تاسو کې؟ تاسو غریب چا ته وایئ؟ نو ټولو وویل یا رسول الله هغه سړی چې د هغه دولت کمی، موږ هم ورته غریب وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اصل غریب دا نه دی، اصل غریب بل څوک دی. اصل غریب هغه دی چې هغه دنیا کې ځان ډېر کړولی، منځونه یې کړي دي، حجونه یې کړي دي، بې شمېره د نیکۍ کارونه یې کړي، لیکن ضرب هذا وشتم هذا، څوک یې والی دی، څوک یې کنځلی دی، چا له لته ورکړې ده، د چا نه ځای قبضه کړی دی، چا ته یې کنځلي کړي دي. دا کم خلک چې عبادت کوي ډېر دی له پکار دی دي خپله خوله کنټرول ساتي او ته بوتې نه وایي. 2 رکعات ایسے کړي ته وایې د باندې وحی راځي، دا غلط سوچ دی. الله توفیق درکړه نه خولې ته خاورې واچوه چې ربه تا توفیق راکړه ستا کور ته رالم، تا توفیق راکړه مال مې ولګو، تا توفیق راکړه ښه سړی یم. خو دا اکثر نیکان خلک چې دا نور خلک خر ښکاري، بلکې بعضې وخت ښکاره وایي دی کلي کې د سړي زوی نشته، وایي ته هم د دې کلي که نه دا د ربارې د ټول ناول د نه سړي زوی وایي ته داسې قسمه ہوتے بہتے مو ہے، غلط کار ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی دا ووایي چې خلک تباه شو، دا سړی اول تباه دی، په دې خلکو کې نه دی څه، دی وایي زما په لمن باندې مونځ کېږي. دا لوی شیطان انسان ته داسې ورځي، خلک دا چل گئی وایي ته خو نه کېږه نه. کم نیکان چې وي نو هغه د خپله نیکي نه سوځوي، خو دغه شان نیکان به بعضې هغوی به ډېر عبادات کړي لیکن ظلمونه یې کړي. دا ظلم کله خو خلک په پردو خلکو کې کوي، لیکن اکثر کورونو کې په ښځو ظلم کېږي، خاوندان په ښځو ظلم کوي، پلاران په زامنو ظلم کوي، په لوڼو ظلم کوي. دا مظالم ډېر دي، زموږ علم کې راځي ده. شریعت چې کوم حق ورکړی دی اولاد لا ورکول پکار دی، هغه چې څه حق دی ورکړه. حق دې ته نه وي چې دا له جایداد ورکړي، جایداد کې به حق ستا د مرګ نه وروسته وي، چا په ژوند کې د چا حق نه وي، زه ژوندی یم ما سره چا حق نشته، چې زه مړ شم نو بیا به ګورو هغې نه وروستو تقسیمي ځاله تقسیم دی کي او که شکل یو بل روان نه شکل د یو بل روان کړي. غلط سوچ مه کوئ. د مال تقسیم د انسان د مرګ نه وروسته وي، چې ته میراث وایي څه د الله او د رسول نه مخکې کېږي چې جي هر څه مې تقسیم کړل توره دې وکړه. دا خو میراث والا هغوي چې ستا د مرګ نه وروسته تقسیم شي. په ژوند کې الله نه مه مخکې کېږي، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله. د مال تقسیم ستا د مرګ نه وروسته دی، د الله او د رسول نه مه مخکې کېږي. دا نیکی نه دا ګناه دی. اولاد له الله څه حق ورکړی هغه حق کې ظلم مه کوئ. یو هلک دی او د هغه یو ځای خوښ دی، هغه ځای مناسب دی، د پلار یې خوښ دی یا نه دی خوښ او ځان له مسله خو د هلک خوښ دی غواړي یې مناسب ځای دی نکاح دې وشي، دې کې صاحب خو نشته. زمونږ معاشره کې خلک لږ له حق ورکوي،
خو لور له دا میله کې اغوستی نه، د هغې څه حق نشته. په لوڼو خلک ظلم کوي، په لور ظلم مه کوئ. څوک یو خرڅوي د لګان لوروالي خرڅوي کي چېرته. که لور دا وایي چې ابو ما پلان کې سړي له ورکوه یا زما فلانی خوښ دی، اوه پلار اور اخلي په هغې باندې. وایي دا زوی چې درته وایي نا خوشحاله یې په هغې باندې، ولې هغه چا لور نه ده. خو چې لور درته وایي چې ابو ما پلان کې له ورکوه نو ته اور اخلې، ولې اور اخلې؟ دا ظلم دی. او دا شان د هغې د مرضا نه بغیر یې ورکړي. دا ظلمونه څوک کوي؟ دا پلاران کوي په خپل اولاد. دا ظلم دی. دا که یو سړي په لور ظلم کړی، قیامت پر ورځ به تا ته پته ولګي که په ګاونډي دې کړی دی او که په زوی دې کړی دی. ډېر صاحبان خو نکاح مو تړي وي، زما ورکړی دی په زور لېږم. شاباش ښکلی مسلمان یې. وخت ته تېری هغې سړي سره او که ستا لور به تېری د زور به څه کلي. یو صحابیه بالغه وه، پلار د رضا نه بغیر ورکړې وه. مشکات المصابیح راواخلی، کتاب النکاح کې 3 حدیث وی. نکاح ولم تړلی وغه راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله زما پلار زه د خپلې مرضا نه بغیر ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا نکاح نه دی شوی. دلته مولیان یې سموي که نه، پلان کې فتوا راوړه، فتوا صحیح پیغمبر وی نه دی شوی، د فتوا ولیکه چا کېږي ده، دا مولا دی کافر دی. په دې څیزونو باندې ځان له سترګې مه توروئ، دا ظلم دی. اولاد سره ظلم مه کوئ. اولاد چې کم مناسب ځای، یو خو نامناسب ځای نه کې تو کلک شه چې نه، خو مناسب ځای کې ورته ایچ پیچ نه کوې، ورکول پکار دی. دا ظلمونه کله زامنو سره کله کوي، کله لوڼو سره کوي، کله ګاونډي سره کوي، کله پردی حق وایي. خو دا چا چې ډېر محنت کړی دنیا کې نو مونږ ویل دا مالدار دی که نه. حدیث کې مونږ دغه ثابت کړل چې دا مالدار دی، الله په نیز مالدار دی. نو قیامت پر ورځ به اوس پته لګېږي په چا چې ظلم کړی نه به ډېره ګرېوانه ونیسي. ته چا نه پیسې والی دي، چا ته کنځل کړي دي، چا حق والی دی، ته چا غیبت کړی دی، ټول به راجم مړ شي. هلته معاف کول خو نشته دی، پیسې هم نشته دی چې ته چاله پیسې ورکوې یا معافي نه. اوس به حساب کتاب کېږي څومره ظلم چې ده کړی دی نو د هغې ظلم بدله به ده نه اخیستی شي. څنګه به اخیستی شي؟ د ده نیکی به هغې له ورکول شي. ځان کړوی د بل چا لپاره. 2 کسان به په پول ناست دي، د بل جامې به وباسي، غیبت به کوي. تا ته پته شته دی چې تا که مونځ دلته کې وکړه هلته خور تقسیم دی که ختم دی که هسې کیسې یې جوړه کړه. 2 کسان چې کیني پکار دی چې خپلې خبرې وکړي، د بل چا اپریشن دی نه شروع کړي. چا پسې د غیبت کړی دی نو ستا هغه نیکي به هغه ته لړی شي. نو داسې وخت به راشي چې د ده نیکی به ټولې ختمې شي او حقونه پې لا ډېر دي. نو بیا به د هغې هغه ګناهونه راخلي او به د باندې غورځوي. نو دا اصل غریب دی. دا کم دینداره طبقه چې ده دې کې دا مصیبتونه ډېر دي. به کله غیبت کوي، کله به کنځلې کوي، کله به پچموزې کوي، بکواس به کوي. خپلې خبرو کې خپلې خبرې نشته دا سره. نو مالداري هغه د زړه مالداري ده. که زړه سم شو نیکۍ ډېرې شوې دی مالدار ده، او که زړه خراب شو نیکۍ کمې شوې نو دی غریب ده. د حدیث کې مقصد دغه دی چې اصل مالداري هغه د زړه مالداري ده او اصل غریبي د زړه غریبي ده. ظاهر هم مراد دی. بعضې خلک ډېر مالداري
او یو غریب سړی به ویني چې غریب د لوږې نه ګرځېدی نه شي خو د زړه کې دې ځای کې وجود کې زړه نشته چا را بیدار شي او دله څه ورکړي چې بهي په دې څه وخوره یا ویني یو سړی چې د هغه جامې نشته دی نو ده کې همدردي نه راځي چې هغه له یو جوړه دوه جامې واخلي ډېر غریبانان داسي چې هغوی د مالدار هم مالدار به نه وي لیکن د هغوی زړه ښه دغه مراد کېدی شي لیکن د حدیث اصل مقصد دغه دی چې د انسان زړه که سم د ده مالداري د عباداتو ډېره زمونږ د خلکو عبادات خلک څه وایي جومات ته به لمونځ نه کومه خوړه مې پاک ده او د ایمان نه پاک ده ستا زړه کې که ایمان وی نو ستا دینداري به ډېره وي دې ګپ کې مه راځئ چې ګیره خری به خوړه مې پاک ده وړه دې هم دغه شان خریله دا دروغ وایي اصل دین دا په زړه کې دی د انسان چې زړه سم شه د وجود ټول سم شه لکه مالداري د عباداتو د اخلاقو د عاداتو راغله او چې زړه کې بربادي ده نو انسان د اعمال هم برباد دي اقول قولي هذا استغفر الله لكم